نن دم ګېډه په لاس کې نیولی دی او په فحاشۍ باندې روپۍ شیندې لګیا یې که نه. ما ویل ستا په ګاونډ کې کونډه نشته، یتیمانان نشته، مدارس نشته، په هغې کې مسافر ضرورتمند طلبان نشته. ورشه اوښکې وچول زده که، ورشه الله رضا کا، ورشه خپل الله ته وجاړه که نه. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ته عبث نه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. څه شي په دومره غرور کې اچولی؟ نځواني همیشه ده، دا مشري همیشه ده، دا مقام منصب او عہده همیشه ده. نه ده که نه ته ولې نه پوهېږي؟ ته به مړې ستا ټیک ټاک کې به خلک ګوري، ته به قبر کې پروت یې، ستا عیاشۍ او فحاشۍ به په دې سکرین باندې خلک ګوري. ښه دومره یاد ساته چې یو ورځ داسې ده الیوم نختم علی افواههم، دا ژبه به خبرې نشي کولی. یو ورځ داسې ده وتکلمنا ایدیهم، دا لاسونه به خبرې کوي. یو ورځ داسې ده وتشهد ارجلهم، خپې به ګواهي کوي که نه. ته ولې نه پوهېږې؟ پوهې که ځان په دې خبره باندې پوهې که وپېژنه خپل الله. د مرګ نه مخکې زړه کې درد پیدا شي چې کولاو مخ سرتور سر په بازار کې روانه ده. ستا تصویر به د صابون په پیکټ خرڅېږي، داسې مه کوه الله خفه کېږي. ستا تصویر به د ساین بورډ زینتي، داسې مه کوه الله خفه کېږي. او ستا حسن به په سټیجونو باندې خرڅېږي، داسې مه کوه خلک به دې تماشې کوي الله خفه کېږي. د دې غیر محرم د پردي دکاندار سره د 10 روپو د خاطر د خپل عزت جنازې مه وباسه الله خفه کېږي. د زړه د درد نه درته وایم الله خفه کېږي. ورشئ هغه تاریخ ولټوئ، د بیبي فاطمې د حیات تاریخ، د رابعه بصري د حیات تاریخ، د خولا سودا خدیجة الکبرا د حیات تاریخ. د پرتوک په کپړه دویمه کپړه تو کړې وه. چا ورته وویل دا ولې؟ بیبي فاطمه ورته وایي چې زما د پرتوک په کپړه باندې د غیر نارینه نظر ونه لګي. پوښتنه ته به پوه شي او که نه؟ ته چې په ځان پوهېږې ته به خړ سیلاب وړې. پرون پېښور کې یو سړی چا مړ که، پسې مړ کو. رکشې والا ته رکشې والا سره لانجه راغله، په 50 روپۍ باندې سړی مړ که. یو د کیکر ونه ده، په هغې جګړه ده، څوک جیل ته لاړو، څوک قبر ته لاړو، ونه په ځای ولاړه ده. یو اودسونو په لوټه باندې 2-4 کسه مړه شو. زما مخکو ورځو کې بیان و ملګري رالل، ما ته مولانا صاحب دلته خو ډېر زیات د غم ماحول دی. ما وی څه چل شوی دی؟ وایي دلته هلکان په کرکټ کې وران شو، یو بل پسې تمانچې راوویستې، که نه 3 کسې ویشتل مړه شو. کاش چې دا غیرت تا په ختم نبوت استعمال کړی وی، کاش چې دا غیرت تا د دین او اسلام په دفاع کې استعمال کړی وی، کاش چې دا غیرت تا د یو مظلومه مسلمان په دفاع کې استعمال کړی وی. کم د غفلت سله راغلی وی، دا په کومو لارو باندې روان شوې؟ واپس شه. دا د غفلت لارې به مونږ د جهنم در کې اسفل ته لړه کي که نه. وی مولانا صاحب چا را باندې څه کړي دي؟ لاس مې تنگ دی، روزګار مې ټپ ولاړ دی، کور کې پریشانۍ دي، بچي مې یو بل سره بدزن غمجن جګړې. ما ورته وی د سارې مونځ ته اوچتېږې؟ وی یاد مې نشي چې د سارې مونځ ته اوچت شوی یم. دغه ستا د بېلمازۍ نحوست دی که نه؟
زه ډېر په تکلیف سره تاسو ته وایم که نه زه په لار روان وم یو مولانا صاحب ترجمه کوله دا زمونږ د معاشرې عکاسي ده ترجمانی دا مولانا صاحب ترجمه کولا ناس دیخوا څومره تفاسیر څومره خواري کړې ده څومره محنت کړې دی 2 کسان ورته ناستي ښه بیا مخکې روان هم د اتوار شپه و هغه کلي کې واده و که نه د ګانو بجانو پروګرام یې را جوړ کړی و تاسو ته پته ده کرسو کې ځای نه و ښه او په کټونو کې هم ځای نه و او خلک ورته په ځمکه باندې ناسو دا ښځې ورته په دیوالونو باندې راښکاره شوي دي که نه غافله مسلمانه دا د بې حیایي اوازونه ستا په کور کې ستا زنانه موریدي بچي له ته څه تربیت ورکې وکړئ د دې خپلو علماو قدر وکړئ تاسو ته به پته ولګي چې تاسو بار ملکونو ته لاړ شئ که نه دا په 10,000 او 5,000 چې دا فقیران ملنګان موږ ته میلاو دي که نه تا ته به پته ولګي